اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو زیاتو عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو همزولو ورونو خویندو السلام علیکم. زما ورونو زمونږه څه مسایل داسې دي چې هغه منګه غواړو چې دا د میډیا په ذریعه سره ریاست ته ورسو، متعلقه خلکو ته ورسو، او دې سره سره زمونږ چې کوم ولس دی، زمونږ چې کوم خلک دی، زمونږ چې کوم عوام دي چې هغه هم د دې مسایلو نه خبر شي او په هغوی کې اویرنس راشي. ځکه چې کله یو انسان د خپلو مسایلو نه خبر شي نو هغه د هغه د حل لپاره سوچ هم کوي، او کله چې د خپلو مسایلو د حل لپاره سوچ کوي نو بیا د هغې دپاره نه لګي او جدوجهد هم کوي. څه مسایل زمونږ داسې دي چې که هغه په وخت باندې صحیح فیصلې ونه کړلی شي او په وخت باندې د هغې روکتام ونه کړلی شي نو د یو غلطه فیصله چې کومه ده هغه به د قومونو د ولسونو په ژوند باندې د سلو کالو د 200 کالو پورې اثرات اچوي. نو زمونږ د خپل کارونه الله کوي، خو زمونږ د خپله وسنه دا کوشش یې دا جدوجهدي چې په دغه مسایلو باندې دوه کار موږ وکړو چې یو په خپلو خلکو کې اویرنس پیدا کړو، ځکه چې زما په خیال د ریاست نه زمونږ خلک ډیر زیات ضروري دی چې دیو د خپلو مسایلو نه دیو خبرې او په دیو کې اویرنس شي او ریاست ته هم دغه ورسو. خو د بدقسمتۍ نه زمونږ چې کومه نیشنل میډیا ده د دې باوجود چې زه تقریبا هره شپه په یو چینل باندې د نیشنل میډیا راځم او کله کله داسې ټیم هم راشي چې دوه درې چینلو باندې موږ د شپې یو، خو د خپل کوشش او خواهش باوجود موږ خو خپل جدوجهد کوو چې دغه خپل مسلو له پکې ټچ ورکړو. خو تاسو ته پته ده چې زمونږ د میډیا په هغې کې نیشنل میډیا په هغې کې شوق نه یې، هغه موږ له دغومره موقع نه راکوي چې په بھرپور طریقې سره موږ هغه خپله مقدمه په نیشنل میډیا باندې لړاو کړو او خلکو کې اویرنس راولو د دې ملک او متعلقه خلکو ته خپله خبره ورسو. ګندې څوک زمونږ په ټاک شوز ګوري یا په فیسبوک باندې یا په ټي وي باندې برای راست نو هغه به د دې خبرې ګواهي چې موږ د خپله وسه پورې خپل کوشش ضرور کوو چې په دې نیشنل میډیا باندې موږ د خپل مسایل هم د خلکو مخې ته راوړو. خو نور تاسو ته پته ده زه په ډیټیل کې خبره نه کوم. زه نن په دوو شیزونو باندې خبره کول غواړم. یو پرون چې کوم آل پارټي کانفرنس شوی دی د باچا خان په مرکز کې او د هغې کومه اعلامیه جاري شوې ده نو په هغې باندې لږه غونډه کې خبره کول غواړم. او بل چې کوم دی کوم چې د افغان مهاجرینو د پاکستان نه د ایستلو یا د تللو کوم پروګرام دی او په څه طریقې سره دی په هغې باندې لږه غونډه خبره کول غواړم. خو د دې ټولو نه مخکې د دې دواړو خبرو نه مخکې نن چې د انډیا او د پاکستان کوم موجوده صورتحال دی نو په دې باندې هم زه لږه غونډه کې خبره کول غواړم. ستاسو د ټولو ملګرو په علم کې به وي په پاکستان کې خو دومره زیاته په خلکو کې دغه نشته دی، خو کوم ملګري چې د انډیا چینل یې ګوري نو انډیا کې بالکل داسې حالات دي چې بس خدای مکه یا ګنټه پس یا 2 ګنټې پس د انډیا د طرفه په پاکستان باندې حمله کیدونکې ده او پاکستان او انډیا چې کوم دی او پاکستان هم خپل تیاری مکمل طور باندې کړی، که هغه زمونږ بحري فوج دی، که هغه زمونږ فضایي فوج دی، که هغه زمونږ سمندري د ځمکنی فوج دی، نو موږ هم بالکل دې ته تیار دی، زمونږ فوج او زمونږ ریاست دې ته تیار دی
چې که چېرته انډیا څه مس ایډوانچر وکړي نو چې د هغوی ته برپور څنګه چې د بټاګرام په واقعه باندې برپور او مؤثر جواب ورکړی شي نو چې دې ځل هم دغه شانته انډیا ته بالکل برپور او مؤثر جواب ورکړی شي. اولنۍ خبره خو زه دا کومه د یو سیاسي ورکر په حیثیت سره چې ډیره ښه خبره دا ده چې د انډیا او پاکستان دا پړوسي ملکونه دي او د دیو په منځ کې ډیر بهترین تعلقات دي. د انډیا او د پاکستان تعلقات به نه صرف د انډیا د عوامو دپاره نه او د انډیا د ریاست دپاره نه بلکې دا به د دې خطې د سنټرل ایشیا او ساوث ایشیا د ټولې خطې دپاره نه چې کوم دی نو ډیر زیات د خوشحالۍ او د سوکالۍ باعث جوړیږي. ځکه چې تاسو ته پته ده دلته یو تنظیم جوړ شو سارک تنظیم. هغه سارک تنظیم تباه شو، خراب شو د انډیا او د پاکستان د بدترینو تعلقاتو د وجې نه. اوس شنګای تعاون کانفرنس چې کوم جدوجهد شروع کړی دی چې سنټرل ایشیا او ساوث ایشیا دا په خپلو کې انټیګریشن وکړي، دیو په خپلو کې ټریډ کوي، دیو په خپلو کې یو کرنسي جوړه کړي. په دې ملکونو کې چې د یو ملک څوک ویزه واخلي نو چې هغه د ټولو سنټرل ایشیا ساوث ایشیا د ملکونو او ویزه یي. دغه شانته دیو خپل منځ کې سړکونه جوړ کړي، سمندر په لارې باندې د یو بل سره تجارت شروع کړي، د هوا د لارې د یو بل سره تجارت شروع کړي. په هغې کې د ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم دی نو د انډیا او د پاکستان بدترین تعلقات دي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان او د انډیا د مهذبو قومونو په شانته کم خپل مسایل چې دي هغه د مهذبو قومونو په شانته د خبرو اترو د لارې نه ختم کړي او په خپلو عوامو باندې رحم وکړي. په انډیا کې هم داسې ښه حالات نه دي. سالانه یو ریپورټ راځي چې په هغې کې دا ښیي چې کوم ملکونه ډېر خوشحال ملکونه دي. نو په هغه ملکونو کې پاکستان په 26 نمبر دی او انډیا په 36 نمبر ده. په هغه کې چې هغوی زموږ نه دومره وروسته دي نو هلته هم د غربت او د عوامو ډېر بد حال دی. ټیک ده چې ریاست زموږ نه ډېر مخکې تللی دی خو عوام یې د غربت د لکیرې نه لاندې چې کوم دی ژوند تېروي. نو ښه خبره دا ده چې دلته خوشحالي آبادي راشي. په دې خطې ډېر جنګونه ولیدل. د افغانستان جنګ لا سوړ شوی نه دی. په دې خطه کې د هغې هغه آبادکاري لا بیرته شوې نه ده چې د پاکستان او د انډیا حالات دې ځای ته ورسیږي. زه اکثر د انډیا چینلو ته هم زموږ که د انډیا چینلو ته هم تلي وو هغوی همدغه پیغورنې موږ له راکوي چې بنګلادیش هم دنه بیل کوو، دا هم د سره وکړو، بلوچستان کې د سره دا کوو، په پښتونخوا کې د سره هغه کوو. خو یقین دې وشه چې موږ هلته هم هغوی ته ټول عمر دغه خبره کوو چې تاسو زر کاله تېر هم چې د پاکستان هېڅ هم نشئ کولی. خو دا ده چې د عوامو ته نقصان ورکوئ هم د پاکستان هم د انډیا پخوا چې څه غلطۍ شوي دي په کار دا ده چې دواړه ریاستونه یو بل ته بیل دغه کړي او مخکې چې کوم دی خپل ژوند روان کړي او خپل مسایل د خبرو اترو په ذریعه باندې حل کړي. خو زما ورونو دې ځله بالکل انډیا چې کوم دی نو حد کراس کړو. د ټولو نه اوله خبره خو دا چې په مقبوضه کشمیر او پهلګامه کې کومه واقعه وشوله نو په 3 بجې باندې دا واقعه وشوله او په 15 منټه او په 3 بجې باندې چې کوم دی نو انډیا چینلو په پاکستان ځکه چې موږ دا واقعه نه خبر شو نو سمدستي د انډیا چینلو ته لاړو چې دا څه وایي. نو هغوی سمدستي چې کوم دی په پاکستان باندې الزام ولګاو چې دا کار چې کوم دی نو دا پاکستان وکړو. زه تاسو ته یو خبره بله هم وکړم زما ورونو، دا کوم ځای کې چې واقع شوې ده د پاکستان د بارډر نه 400 کیلومیټر لکه جدا ده. بیا هغې نه پس انډیا کومه میډیا چې ده د هغوی چې کوم پالیټیشن دي، د هغوی چې کوم ریټار پوځیان دي نو هغوی یو داسې دغه شروع کړو چې یاره پاکستان هېرېدلی دی او پاکستان ډېر د ګبراهټ شکار دی او پاکستان پته نه لګي چې پاکستان کې به خلکو له خوب څنګه ورځي او پاکستان کې به چا خوراک کلی او که نه به یې کلی او حالات دلته تاسو موږ ته معلوم دي چې څوک خبر هم نو چې څه شوي دي او که نه دي شوي. زما په خیال چې اوس به هم زموږ 95% خلک چې کوم دی د دې هر څه نه خبره. خو به هر حال هغوی یو د پاکستان یو داسې تاثر چې کوم دی خپل عوامو ته وړاندې کوو. او دویمه خبره دا وه چې ګوس کې مارینګې او ګوس کې مارینګې او بس که به سیاستدان هم راته نو هغه به دا ویل چې ګوس کې مارینګې، که به پوجي هم راته هغه به ویل چې ګوس کې مارینګې او که به عوام هم راتله نو به ویل چې بس ګوس کې مارو.
نو بای ګوس کې مارو دومره آسان نه دی، موږ هم څه بنګړي لاسو ته نه دي اچولي. بیا هغوی اقدامات وکړو، سفارتي عملیې چې کوم ده نو زموږ کمه کړله، کوم چې پاکستانیان دي هغوی ته ویزې دي ورسره وویل چې په دومره ټیم کې تاسو زموږ د ملک نه وځئ. او د ټول نه غټ اقدام چې کوم و هغه دا چې د سینتاس معاهده چې کومه ده هغې کینسل کړله. نن زموږ د قومي سلامتي کمیټۍ میټینګ وشو او هغوی چې انډیا ته کوم جواب ورکړو نو زه هغوی ته خراج تحسین پیش کوم په دې فیصله کې چې څوک ناست وو او دا اعلامیه چې د چا کومو خلکو جوړه کړې ده نو هغو ټولو ته د خپل طرفه نه بغیر د سیاسي وابستګۍ نه بحیثیت د پاکستان د یو شهري، بحیثیت د یو مسلمان، بحیثیت د یو پښتون زه هغه خلکو ته خراج تحسین پیش کوم چې ترکي جواب خو یې وله ورکړو، سفارتي عملیه مو وله کمه کړله او د هغې سره چې کوم دی نو د هغې هم وکړه د ویزې چې دلته چا وې هغوی له یې 48 ګنټې ورکړې چې په دې کې تاسو زموږ د ملک نه وځي. او ښه کارېده وکړو چې کوم سیک یاتري دي چې دلته مقدس مقاماتو له راغلي دي نو د هغوی د عبادت احترام وکړو، ویل چې دغه خلک چې کوم دی نو دا به د دې نه استثنایي، خو نور باقي پاتې چې کوم خلک دی نو دا دې وځي. خو د ټولو نه دوه غټ کارونه چې کوم پاکستان وکړو چې د هغې د وجې نه ما وختي د انډیا چینل یې کتلې نو د هغې د وجې نه په انډیا کې ماتم جوړ دی او هغوی اوس په حیران دي چې موږ څه وکړو. اولنۍ خبره خو دا چې پاکستان دا فیصله وکړه چې د سینتاس معاهده تاسو یک طرفه نشئ ختمولی، خو که د سینتاس معاهده تاسو ختموئ نو د پاکستان د طرفه شمله معاهده او د هغې نه علاوه چې کومې معاهدې دي نو هغه به ټولې ختمي. نو شمله هغه معاهده ده کوم چې د پاکستان او د کشمیر په منځ کې LOC چې ورته وایي نو هغه کوم LOC چې ده نو هغه د دې معاهدې لاندې شوي. نو د دې مطلب دا چې دغه بارډر چې کوم دی دا واخله د سیالکوټ نه واخله تر میرپوره پورې زمونږ د انډیا چې کوم بارډر دی نو دا ختم شو. که موږ هغه طرف ته وراوړو نو د دې به دا مطلب نه چې موږ د انډیا د بارډر نه ور واوښتو. نو یو دا پاکستان ډیره زبردسته فیصله کړې ده. دویمه دا چې د هغوی ایئر سپیس یې بند کړو. د انډیا چې څومره جهازونه دي د انډیا ګوره د میډل ایسټ سره کوم چې سعودي او دوبۍ او هالینډ او دغه ملکونه دي دا هم د پاکستان ایئر سپیس استعمالوي. دیو کو رشیا، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران دې طرفونو ته ځي نو دا پاکستان ایئر سپیس استعمالوي. او دیو کو دغه ته ځي د افریقې ملکونو ته ځي هم نو د پاکستان ایئر سپیس استعمالوي. موږ صرف چې بوټان ته ځو، چې سریلانکا ته ځو، بنګلادیش ته ځو نو موږ د انډیا ایئر سپیس استعمالو. نو د دې مطلب دا چې هلته کم ټیکټ د هوایي جهاز په 20,000 روپۍ باندې و نو هغه ټیکټ چې کوم دی نو هغه به اوس په 80,000 او په 85,000 باندې د انډیا عوامو ته چې کوم دی پرېوځي. او دا پابندي صرف د انډیا په جهازونو نه ده، هر هغه جهاز که هغه د هرې کمپنۍ دی که هغه د هر ملک دی چې دا د انډیا د ایرپورټ نه ټیک اپ کوي او دا د انډیا په ایرپورټ باندې لینډینګ کوي نو په هغې دپاره نه د پاکستان ایئر سپیس چې کوم دی نو هغې بند کړی شو. نو ډېر زبردست جواب یې ورکړو او انشاءالله تعالی که چېرته انډیا څنګه په غرور او تکبر کې چې دوی په میډیا باندې لګې دي لکه څنګه چې سلمان خان ګله په یو کس راشي او د پاکستان ټول پوځیان مړه کړي او که نه دغه شانته هغوی لکه د هالیوډ د فلم په شانته ډایلاګ کوي. نو که چېرته دوی مس ایډوانچر وکړو نو انشاءالله تعالی چې دې ځل به موږ پاکستاني قوم او ولس او پوځ دا به موږ ټول دې ته یو او داسې موتوړ جواب به ورکوو چې هغه د هغوی په ژبه کې ورته وایي شمشان ګاډ بنا دینګې انډیا کو انشاءالله تعالی. خو زه یو خبره بله کومه د خدای په خاطر باندې دا ملک زمونږ ننګ دی، دا زمونږ ناموس دی، دا صرف زمونږ ننګ نه دی، دا د ټول اسلامي دنیا او نړۍ ننګ دی ځکه چې په ټوله دنیا کې پاکستان واحدنی اټمي طاقت دی. په ټوله اسلامي دنیا کې پاکستان اولنی ملک دی چې دا بره سپیس ته تللی دی او دا خپل سیټلایټ چې کوم دی نو د بره لیږلی دی. دا زمونږ ملک دی. په خپل منځ کې به هر څه کوو، زمونږ د کور یو ګوټ وراني نو کوشش به دا کوو چې هغه ګوټ موږ جوړ کړو.
خو دا کوشش به نه کوو چې موږ خپل کور راواخلو دا موږ وران کړو. تاسو ټول موږ پیژنئ ډېر د نږدې نه کم څه چې ښه نه دي، کم چې په سیاست کې مداخلت دی، کم څوک چې پاکستان کم آیین جوړ کړی دی چې هغه سوشل کنټریکټ دی د عوامو د ریاست په منځ کې، څوک چې د هغې خلاف ورزیانې کوي. د سټوډنټس لایف نه موږ را روانېستو د هغوی خلاف جدوجهد کوو، په ډاګه ډیګلۍ او په وازه خوله باندې موږ واز پورته کړی دی. چېرته په دغه کې هغه وایي مینه مې کلې ده والله که مې سجدې کلي دي. نو خبره دا ده چې موږ چېرته په دې شي کې ناراسته نه ده کړې، خو د ملک په سر باندې به چې کوم دی نو کمپرومایز نه کوو. څه پیک اکاونټونه داسې دي چې هغه نیریټیو پیش کوي، کومه نیریټیو چې د انډیا سوشل میډیا او د انډیا چینل چې کوم دی چې هغه کیش کوي او هغې په خپل موقف ته دغه ورکوي. نو زما د ټولو پښتنو وروڼو نه دا درخواست دی که هغه لر دي او که بر دي چې مهرباني وکړئ موږ به په خپل منځ کې هر څه کوو، خو انډیا او اسرائیل ته هغه کار به نه کوو چې په هغې کې موږ اسرائیل او انډیا ته کمزوري کیږو. دا دوه د مسلمانانو د اسلام او د پاکستان هم دا ځلي دشمنان دي. نو زما د سوشل میډیا ټول وروڼو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ په دې کې خپل ملک، خپل ریاست، خپل فوج، خپل سیاستدانان دا په کلکه سا او په نره سا سپورټ کوي په سوشل میډیا باندې، او د هغې ایجنډې نه لرې ځان وساتئ چې کومه ایجنډا دغه خلک چې کوم دی زمونږ په خولو کې راته یو زمونږ په ذریعه باندې وړاندې کول غواړي او بیا هغوی په خپلو چینلو باندې کیش کول غواړي. نن ماته ډېر سخت افسوس وشو چې د پاکستان د فوج یو ریټایرډ افسر عادل راجا هغه چې کوم ټویټ کړی و، نن ټوله ورځ د انډیا په چینلو باندې هغه ټویټ چې کوم دی چلیده. زه د حکومت پاکستان نه او د ریاست نه خصوصا د آرمي چیف نه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ دا سړی ستاسو په اداره کې پاتې شوی دی. دې سړي که په دې ملک کې دی ځکه چې ده دا کم کار نن وکړو ټیک ده، که نور په هر څنګه تنقید یې کړی او مخکې په تاسو کړی، په آرمي کړی، په عدالت یې کړی، په نواز شریف یې کړی، په زرداري یې کړی، هغه د برداشت وه. خو دا په دې وخت کې چې ده دا کم کار وکړو دا ناقابل برداشت دی که د هغه په دې خاوره باندې په دې ملک کې څه بال بچینو پسې ورویلېږئ. او زما دغه ټولو موږ نور څه کولی شو؟ موږ هم دغه کولی شو چې اواز پورته کړو، د خپل ریاست سره ودرېږو. نو ټولو وروڼو ته مې دا درخواست دی چې خپل منځ کې به ګیلې مانې د ادارو نه هم، د عدالت نه هم، د سیاست نه هم، د سیاستدان نه هم، د MNA نه، د وزیر نه، دا شیزونه به کوو. خو په دې ټیم کې د ټولو وروڼو نه مې دا درخواست دی چې دې نه ځان وساتئ. اوس زه راځم خپلو هغه دوو خبرو له. نو اول لازم پرون چې کوم آل پارټي کانفرنس شوی دی په دې باندې مختصر غوندې خبره کوم. پرون چې کومه اعلامیه جاري شوله نو د هغې نه داسې ده چې دیو دا بیل چې کوم دی نو په مکمل طور باندې مسترد کړی دی. نو موږ د ټول آل پارټي سیاسي اتحاد نه دا درخواست کوو، د حکومت نه هم دا درخواست کوو چې ګورئ زمونږ د ملک ته د منرل، زمونږ د صوبې ته د منرل او د ماینز د یو بیل ضرورت شته، د یو اکټ راوړلو ضرورت شته. د هغې وجه دا ده چې د FCR په دور کې، د پولیټیکل ایجنټ په دور کې، د پارټا سیکرټیریټ په دور کې زمونږ د قبایلو سره ډېر زیاتی شوی دی. زمونږ چې کوم منرل دی او ماینز دي په هغې باندې ډېرې ناجایزې قبضې شوي دي. نو موږ دا درخواست کوو چې تاسو مهرباني وکړئ په دې بیل کې چې کوم دی تاسو امنډمنټ وکړئ، اکثر یې مو مسترد کوئ. کم از کم په دې بیل کې دومره اکټ راوړئ چې هغه کمې قبضې زموږ په خلکو په دغه باندې شوي دي، په هغه دور کې شوي دي. نو مهرباني وکړئ چې هغه لیزونه ټول چې کوم دی نو هغه دغه کوي او هغه لیسنسونه هغه په هغه اکټ په ذریعه باندې هغه کینسل کوي او ورسره نو صاف او شفاف چې کوم دی یو عمل وکړي چې کوم حق دی چې هغه حقدار ته ورسي. دویمه ده چې زمونږ د منرل او ماینز کوم ډپارټمنټ دی نو هغه ډېر انتهایي بیکاره ډپارټمنټ دی.
د دې په موجودګۍ کې دې چې کوم خلکو له لیزونه ورکړي دي دې چې کوم خلکو له لیسنس ورکړي دي هغه خلکو زمونږ منرل او ماینز چې کوم دي هغه تباه کړل دیو ته دا تپوس نه دی کلی چې باید دا به په څه طریقه راوباسي هغه بارود راوړي او زمونږ غرونو ته ږدي او د بارودو په ذریعه سره یو خدا چې په ماحول باندې ډېر بې خونده اثر چې کوم دی نو پرې باسي او بل دا چې زمونږ منرل او ماینز چې کوم دي نو هغه هم تباه شي نو دوی چې کومه منرل پښتونخوا منرل ماینز ریګولیرټي اتارټي راوړي نو بالکل زه د دې په حق کې ما خو د هغې منډیټ دې دا جوړ کړی شي د هغې ټي آر دې دا جوړ کړی شي چې هغه چاته لیسنس ورکوي نو چې هغه بالکل باقاعده دا یقیني کوي چې دا د معدنیاتو ضایع به نه کیږي ماحول چې کوم دی دا به نه تباه کیږي مزدور ته چې کوم دلته مزدورانو ته کوم منرل او ماینز کې چې کار کوي هغوی ته هغه پروټکشن نشته دی نه ورته هغه لباس ورکوي نه ورته هغه هلمټ ورکوي چې دا یقیني کړي چې په دغه دې کې کوم منرل او ماینز پښتونخوا کې کوم مزدوران کار کوي چې هغوی باندې دا شی یقیني شي چې مالک په دغه مزدورانو ته دغه ورکوي که زخمی کیږي هغه ته مرهم پټۍ کوي چې هغه څو ورځې په کور پروتي هغه ته به تنخواه یا دیاړي چې د هغه کموي نو هغه به ورکړی کیږي نو چې داسې ټي آر زوله جوړ کړی شي نو د دغه شانته یو ادارې ضرورت هم شته زمونږ د منرل او ماینز چې کومه اداره ده دا د دې دغه نه ده نور زما خپل سجیشن دا دی چې په ضد د دې چې دا بیل اکثر مسترد کړی شي دا د اکثر نه مسترد کیږي په دې کې د دومره امندمنټ وکړی شي چې اولنۍ خبره خدا چې کوم سټریټیجیک معدنیات دي د هغه سټریټیجیک معدنیاتو وضاحت دی وکړي شي چې سټریټیجیک معدنیات په کوم ته وایي نمبر 1 دویمه دا چې د دې مخالفت دی نه کیږي چې دلته دی غیر ملکی کمپنیان نه راځي بای خلک ګرځي چې وي د بار نه زما ملک ته انویسټمنټ راشي زما خاورې ته زما پښتونخوا ته یا زما قبایلو ته یا زما باجوړ ته به د بار نه انویسټمنټ راځي زه به د هغه ولې مخالفت کوم بالکل ضروره منګه بعد اس اف آی سی شکریہ ادا کوو کوم چې سپیشل فیسیلیټیشن اکانومی کونسل دی د دې به موږ شکریہ ادا کوو که دا د بار نه انویسټمنټ زموږ معدنیاتو لا راولي خو په څو شرایطو باندې اولنی شرط خو دا چې د دې غیر ملکي کم کمپنیانې دي د دې د ملکیت دی حد معلوم شي چې د غیر ملکي کمپنی چې دلته لیز کوي د هغې د ملکیت په حد صحیح نمبر 1 دویمه دا چې دا کمپنی به روزګار دلته خلکو له ورکوي دریمه دا چې د دې ځای کومو مزدور دی ورکر دی هغوی ته به دا ټریننګ ورکوي څلورمه دا چې دا کومه ټکنالوژي ده دا به داسې نه کوي چې د دې ځای نه به خام مال وباسي او دا به خپل وطن ته وړي او هلته به یې پراسس کوي نه دا به ټکنالوژي دلته منتقل کوي دا چې په کوم ځای کې منرل دی او ماینز دي که په سوات کې دي که په باجوړ کې دي که په کوهاټ کې دي که په وزیرستان کې دي دا به خپله مشینري په هغه ځای کې راوړي او په هغه ځای کې چې کوم دی دا به دغه کوي دا هلته به دا خپله ټکنالوژي چې کوم دی دا را منتقل کوي بله دا چې په دې کې د دې خبرې تعین وکړی شي چې بایي په دې کې به د مقامي کومه کمیونټي چې دا هغې ته به کومه حصه ورکړی کېږي او په دې کې چې کومه دغه دي دا څه ورته وایي صوبه ده نو هغې ته به په دې کې څونه حصه ورکولی کېږي نو دغه امنډمنټ دی په دې کې راوړی شي د ماحولیات چې کوم دی هغه دې پکې راوړی شي چې باید دلته دا فیکټریانې او دا کارخانې کار کوي نو چې هغو د دې سره سره داسې کار هم دلته کېږي چې هغې کې هغه زموږ ماحول چې کوم دی چې په هغې باندې د هغې بد اثرات نه لویږي نو د منرل او ماینز په حق کې ما دغه خبره کوله زمونږ توقع وه چې یاره زمونږ کوم آل پارټي دغه دی کانفرنس دی نو دیو به ضرور په دې کې هر یو پارټي خپل خپل تجاویز د ځان سره راوړي او دیو به دا خبره کوي چې یاره دا د بدلون دی په دې کې چې کوم دی نو وکړلی شي خو هغه چې ما هغه اعلامیه وکتله نو د هغې نه معلومیږي دا چې زمونږ کوم آل پارټیانې دي نو هغه دا غواړي چې دا بیل دی بالکل مسترد کړی شي او کوم چې د 2017 بیل دی یا کوم چې موجوده منرل او ماینز ډپارټمنټ دی دا د ځای په ځای باندې پرېښودی شي نو زما دا درخواست دی چې په دې کې د کم از کم بدلون چې کوم دی دا د په دې کې وکړلی شي بل د افغان مهاجرینو په هکله باندې یو درخواست لرمه او هغه درخواست مې دا دی چې زموږ حکومت دې ضرور په دې باندې نظر رساني وکړي
او که ضرورت راغی نو صرف موږ درخواست نه کوو، د دې دپاره نه به موږ باقاعده احتجاج هم کوو چې په دې کې د درې خلکو ته چې کوم دی نو د دې سره د رعایت وکړی شي. یو د طالب علمانو سره د رعایت وکړی شي چې کوم په کالجونو او په یونیورسټو کې سبق وایي، نه صرف هغه طالب علمان چې کوم د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وایي، بلکې هغه طالب علمان هم که د افغان ریفیوجیز دپاره څه سکولونه یا کالجونه دلته ماته پته نشته، پخوا وو، اوس ماته پته نشته چې دیو دپاره منفرد سکولونه یا کالجونه شته یا نشته. خو که پر یو په هغې کې هم سبق وایي نو دا د پاکستان سکولونو او کالجونو ته راواړولی شي او چې د څو پورې دوی خپلې ډیګرۍ نه یې اخیستي، چې د څو پورې دوی خپل تعلیم نه یې مکمل کړی، نو مهرباني دې وکړي او دغه خلک دې د دې ملک نه وباسي. دویم چې کوم دی کوم چې پنکاران دي، نو زما دا درخواست دی چې تر څو پورې په افغانستان کې داسې یو حکومت نه راغلی چې هغوی د پنکارانو کوم حقوق دي کوم چې په ټول دنیا کې دي، چې په سعودي کې هم دي، په ایران کې هم دي، ایران هم مسلمان ملک دی، سعودي هم مسلمان ملک دی، دغه شانته بلا ملیشیا ده، انډونیشیا ده، چې په ټوله دنیا کې پنکارانو ته یو حق ورکړی شوی دی چې دغه شانته حق په افغانستان کې پنکارانو ته نه وي ورکړی شوی، نو مهرباني دې وکړی شي او دا خلک دې نه ایستلی کېږي. د هغې نه علاوه کوم چې ټرانسجنډرز دي، په دغو دپاره نه موږ دا درخواست کوو چې دغه خلک چې کوم دی دا دې هم نه ایستلی کېږي. او که چېرته بله زموږ د باډر نه اخوا او دېخوا چې کوم خلک پراته دي چې د هغوی روړۍ دي، ځمکې دي چې د باډر نه اخوا هم ځمکه ده او دېخوا هم ځمکه ده، اخوا هم قوم پروت دی، دېخوا هم قوم پروت دی، لکه زموږ د ترکاڼي قوم چې د مامون قوم دی، لکه چې د سلارزي قوم دی، لکه چې د چارمنګي قوم دی چې دا د باډر نه اخوا هم دی او دېخوا هم دی. نو دغه خلک هم چې کوم دی که د دیو نه دیو ته څه خطره وي، الحمدلله ول خو دغه زموږ وروڼه دي، دلته ښه پوره من پاتې شوي، څوک یو واقعه د مثال په طور نشي ښودی چې دا خلک یا په غلا کې یا په ډاکه کې یا په سمګلینګ کې یا په دهشتګردۍ کې د دې خلکو څه کردار پاتې شوی دی. خو که بیا هم چاته څه خط شي نو چې د چا ورور دی، د چا قام دی، د چا په قبیله دی، د چا په نسب دی، هغه خلک به د دې خلکو پوره من ضمانت چې کوم دی نو د هغوی اخلي. باقي پاتې کوم کسان که ځي نو بلکل ځي دي خو په باعزت طریقه دې ولېږلی شي او تر اوسه پورې چې موږ کوم ګورو نو تر اوسه پورې د چا سره داسې څه بدتمیزي یا څه غلطه طریقه نه ده اختیار کړی شوې چې څه په غلطه طریقه باندې ایستلی شوی دی. وزیر خارجه چې کوم دی یو هیلپ لاین نمبر هم ورکړی دی چې په کوم ځای کې د افغان ریفیوجیز د سره څوک څه زیاتې کوي نو په دې باندې دی چې کوم دی نو ټلیفون کوي. خو په دې موجوده وخت کې زه په خپله باندې د نه زړه نه، ځکه چې زړه خو زموږ دا خلک نه کېږي چې لاړ شي، موږ او دیو یو ځای په کالجونو کې یو ځای والیبالونه وکړو، یو ځای کرکټ یې وکړلې، دا اوس زموږ د معاشرې خلک شوي، موږ د دیو د معاشرې خلک شوي. خو د افسوس خبره دا ده چې ماحول دومره ګنده کړی شو د بعضې خلکو د لاسه نه چې هغه نه په افغانستان کې دي او نه په پاکستان کې دي، څوک په دوبۍ کې ناست دي، څوک په امریکا کې ناست دي، څوک په جرمني کې ناست دي، بر نه حقه په پاکستان پسې ونښتل، د پاکستان د جنډې بې عزتي کول، پاکستان ته کنځل، بد رد ویل، د پاکستان وکیلاړیانو ته کنځلې کول، مختلفو طریقو سره هغه نفرت یې دومره زیات سیوا کړ د اوسه پورې ټیک ده چې د ریاست پالیسۍ د افغانستان دپاره نه که هر څه پاتې شوي دي. خو زموږ عوام چې کوم دي که نه دا موږ د زړه نه د افغانستان سره او د افغانانو سره مینه کړې ده. موږ پښتنو خو کلي د پښتنو نه علاوه که پنجابیان دي که سندیان دي، که تاسو وګورئ دا څومره ریفیوجیز چې پراته دي اوس خو دا ریکارډ راغی، دا دومره په دغه کې نه دي په پښتونخوا کې، څومره چې په کراچۍ پراته دي، څومره چې په پنجاب پراته دي، څومره چې په سند او په کشمیر باندې پراته دي. نو خبره دا ده چې پاکستانیانو د دیو سره ډېر مینه محبت کړی، خو هغه دیو چې کوم بعضې افغانانو چې کوم مسایل جوړ کړه دا نن چې څه کېږي او دا کم نفرت چې که د پاکستانیانو په زړه کې پیدا شوی دی او دا ګیلې د دې خپلو پاکستان کې چې کوم اوسیږي د دې افغانانو وروڼو وشوالان کې زه وایم چې د دې ذمه دار دا خلک نه دی، دا کم چې په پاکستان کې اوسیږي د دې ذمه دار نور خلک دی، یا په جرمني کې دي، یا په امریکا کې دي، یا په برطانیا کې دي، یا په انډیا کې دي. نو هغه خلک د دې شي ذمهوار دی. خو دومره زیات نفرت یې پیدا کړ، زه وایم که مزید دا خلک ماته دا خدشه ده، دا ایره ده
چې خدا نه خواسته که مزید دا خلک نور په پاکستان کې ایثار شو اسې نه چې څه داسې واقعیا راشي چې هغه د عوامو په منځ کې هغه د ریاستونو نفرت چې کوم دی چې هغه عوامو ته راورسیږي چې داسې څه بدې پیښه د افغانستان د عوامو ترمنځ دلته چې کوم زموږ وروڼه میلمانه دي مهاجر دي او د پاکستان د انصارو ترمنځ څه داسې قسمه بده پیښه مخې ته رانشي چې هغه بیا د صدو کلونو پورې زموږ په تعلقاتو باندې او زموږ په زړونو کې د یو بل لپاره هغه د نفرت هغه لهر چې کوم دی نو هغه پیدا کړي نو په دې موجوده وخت کې زه بالکل په دې حق کې یم چې زموږ کوم د افغانستان وروڼه دي دا دې په حیا په عزت او په احترام سره په مینه او محبت سره خپل وطن ته واپس کړی شي خو وسره دغه درخواست کوو چې د بارډر نه اخوا دېخوا خلک په دې کې د زمونږ د قومونو سره مشاورت وکړي شي دویم چې کوم طالب علمان دي پنکاران دي او کومه چې د بله درېیمه طبقه ده نو د دې د خیر وساتلی شي که د دې خلکو سره زیاتی کېږي نو دا به ظلم وي او د دې ظلم خلاف به موږ نه صرف دا چې هغه په فیسبوک او یا په سوشل میډیا او یا په دغه باندې اواز اوچتو د دې لپاره نه به موږ ترنیم ورکو د دې لپاره به موږ سړکونو ته هم راوځو تر کومه حده پورې چې موږ تللی شو خو زموږ د خپل ریاست نه دا درخواست دی او انشاءالله تعالی دا زموږ امید هم دی چې دا زموږ درخواست به مسترد نه کړی شي او دا کم طبقات چې موږ یاد کړه د دې لپاره نه به په دې عمل کې نرمي راوړی شي ستاسو یو جهان مننه ډیره مهرباني